پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی د روزدار او مومنانو مسلمانانو په حق کې چې د روزدار الله پاک دعا نه رد کوي، دعا د روزدار الله پاک قبلای. نو بدی روزه کې دعاګانې کول پکار دي، الله تعالی نه غوښتنه پکار ده او الله پاک هغه ذات ده چې په غوښتلو سره بندنه خوشحالیږي، په نه غوښتلو سره الله تعالی بنده ته په غضب کی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام درې قسمه خلق یادې چې د دې دعا الله پاک نه رد کوي. پیغمبر علیہ السلام فرمایي روزدار تر دې چې د روزه ماته کی او همدارنګه امام باچا عادل او دریم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دعا د مظلوم الله تعالی نه رد کوي. الله پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د دریو کسانو دعا په حق کې فرمایي ويقول رب. پیغمبر علیہ السلام فرمائی اللہ پاک رب العزت فرمائی دی درې کسانو دعا کون کو مبارکی وعزتی لانصرنک ولو بعد حین. نبی اسلام فرمائی اللہ پاک وی چې زما د خپل عزت باندې قسم وی زب ضرور خامخا ستا امداد کوم اگر که څه وخت پکې ولګي. دعا د مومن مسلمان الله پاک قبلی کجیری د روزدار وی د دې دعا قبل دول لپاره یو خاص خصوصیت ده. الله پاک د مؤمنانو دعاګانې قبلی، خود روزدارو او د مظلومانو د عادل او باچاهانو دعاګانې علی الخصوص الله تعالی قبل. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمای پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې کلم یو بنده دعا کی الله پاک دې بنده دعا قبلی. خودمره حدیث مبارک کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا دعا په حرام غوښتلو سره نه. مثلا د سګونا دعا غواړي او یا مثال په تور د خپل ولی د ختمېدو دعا غواړي، نو چې کومه دعا کې چې دا حلال او جائز شي الله به قبلي. کچېره مثال په تور یو ګناه او ناروا حرام یو په حق غوښتنه الله نه کوي، دا الله نه قبلي. یا مطلب د خپل ولی په ختمولو باندې دعا کوي، دا دعا الله نه قبلي. نور بغیر د دنه چې د حرام او د ګناه غوښتنه نوي، الله جل جلاله د طرف نه دی بنده لپاره د دعا په بدل کې درې سيزونه ورته ضرور ملاويږي. معنا د دعا کړي دا یو عبادت ده، د دې درې سيزونه بدل دي. یا دا چې کومه دعا د غوښته ده او ما سیز به الله پاک دی بنده ته ورکړي چې کومه غوښته ده، یا د هغه کومه دعا چې د غوښته د هغه په بدل کې به الله پاک دنه څه شر څه مصیبت لري کوي. مثلا د کومه دعا غوښته د الله ورکړي دی بنده ته نبی اسلام فرمایي که کوم بنده دعا په کوم شي کې قبول نه شو دی چې قبول نه شو خو الله تعالی قبول کړي وي دا دعا، دغه دعا په بدل کې الله پاک ددنا شر مصیبت لري کړي. کچېره مثال په تور دا دعا چې کوم غوښته دام ملو نشو د چې سو وخت او د په بدل کې په دنیا کې شر او مصیبت هم دفن شو. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې د دې بندا په آخرت کې د دغه دعا په حساب په بدل کې به الله پاک اجر او ثواب ورته ورکړي. یو دا چې سی غوښتي یا غور کوي، یا د هغه وختل شوی شي چې الله ورنکړي د هغه په بدل کې چې سی غوښتي هغه لپاره دومره مصلحت نو حکم شر چې را روانو هغه د فکول ډیر مصلحت او هغه شر او مصیبت به الله په لری کوي. او کچېر مثال په تور شرم نه او مقصد دغه دعام ممغه سو وختلور نه کو الله پاک با نبی اسلام فرمی دغه ته د هغه یې په دعا کې اجر او ثواب باور کوي. یو بل حدیث مبارک کې راځي چې کله ورځ قیامت کې الله پاک حساب کتاب بندگانو ته کوي. یو بنده به الله پاک راو غواړي ورته چې بنده ما تا ته حکم کړو چې ما نه غواړي د دعا حکم می کړو او بیا د دعا د حکم سره ما د قبل دلو وعده کړو، آیا تا ما نه په دنیا کې سغوختیو هغه بارزو کې چې الله ما په دنیا کې تا نه ډېر سيزونه غوښتیو. الله پاک به حدیث مبارک کې راځي دغه بنده ته وایي چې تا هیڅ یو دعا داسې نه ده کړې چې مګر هغه ما قبول کړي نه بلکې ما قبول کړي هغه دعا. مثلا پیغمبر علیہ السلام فرمایي الله پاک به ورته وایي چې تا پلانکې دعا غوښتې وه، تا ویلو چې پلانکې تکلیف زمانه په دنیا کې لري شي، یا پلانکې کوم غم چې په تا باندې د هغه د لرې کېدلو تا دعا غوښتې وه،
ما درنه د هغه په بدل کې یو مغه دعا قبله کړو پلان کې کار تا غوښتو یا دا د هغه په بدل کې ما یو مصیبت نور درنه لرې کړي خو ته په دنیا کې نه وې پوه شوی او بله داسې دعا به چې الله پاک به دنیا کې د غوښتې هغه به هم نه ورکړی د هغه په بدل کې مصیبت به هم ترې رفع کړی نه نو بیا به ورته چې د هغه دعا په بدل کې مار ته وګوره پلانکې اجر ثواب مقرر کړی ده اجر او ثواب د آخرت به ورته وښیي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې دې بنده ته به الله پاک هره دعا ور یاده کي او بیا به الله پاک دې بنده ته د هغه دعاګانو د پوره کولو ټولې بدلې به الله تعالی دې بنده ته وښیي تر دې چې کم دعا د ده دنیا کې قبول شوې خو هغه قبول شوې د کمې دعا چې په بدل کې مصیبت کې لرې شوې خو کومه دعا چې دنیا کې نه ده قبول شوې آخرت ته پاتې شوې پیغمبر علیه السلام فرمایي الله پاک به ډېر اجر و ثواب بدلې د جنت ورکړي نو چې دی وویني بیا په دغه وخت کې به دی ارزو کوي او ارمان به کوي چې کاش کې په دنیا کې زما یوه دعا هم نه وی قبوله شوې او د هغه دعاګانو په بدل کې الله پاک راته دلته دغه بدلې ثواب اجر راکړی هېڅ کله به هم بنده په دعا کې همت نه بیلي هر دعا چې کوي دی به دا نه وي چې زما دا دعا نه قبلیږي نه خامخا دغه دعا د بنده قبلیږي دومره ده چې په حرامه باندې دعا نه وي دعا د ګناه غوښتلو نه وي خامخا الله قبلی یا همغه شی چې تاسو غواړئ هغه به الله درکړي یا د هغه په بدل کې کوم مصیبت د نه لري شي ته به پرې نه پوهېږي او مصیبت لرې کول به تا لپاره ډېر زیات مصلحت او خیر وي او یا دا چې ده به تا ته الله پاک په آخرت کې اجر و ثواب و بدلې درکړي بل یو حدیث مبارک کې راځي چې الله تعالی د بنده په مصلحتونو باندې نظر کوي که چېرته دا بنده کومه دعا کوي د هغه څیز ورکول مصلحت او خیر وي نو الله یې ورته ورکوي لکه موږ او تاسو په خیر و شر خو خپل نه پوهېږو موږ چې دعا هم کوو موږ به داسې وایو چې یا الله ناپوهه یم چې پوهې مې کې عاجز یم درنه سوال کوم یا داسې زه سوال کوم زه عاجز و ناپوهه یم ځکه کوم سوال چې کو د ده په لرې کولو یا د دې شي غوښتلو باندې موږ خو نه پوهېږو چې موږ لپاره خیر ده او که شر ده ځکه ډېر شیان داسې دي چې موږ او تاسې خیر ګڼو هغه موږ لپاره شر وي او که موږ ډېر شیان داسې شر ګڼو هغه موږ لپاره خیر وي خیر و شر باندې خو بنده نه پوهېږي نو الله پاک د بنده په مصلحتونو باندې نظر کوي که دغه څیز او که دا کوم شی چې غوښتی ده د دا ورکول چې د غوښتي دا مصلحت یې الله همغه ورکوي خو کله کله بنده داسې شي چې داسې څیزونه غواړي چې هغه موږ سره مناسب هم نه وي لکه مثال په طور کله زنانه یا نارینه په کوم مرض باندې اخته یا په غم کې یا مثال په غصه کې داسې دعا او داسې هغه کوي چې هغه بیخي به مناسبه ځان ته د مرګ دعا کوي بچو ته د مرګ دعا کوي او مثال په طور کور رانېدلو په غصه کې او په غم کې او په درد کې داسې اوازونه کوي او حال دا چې حدیث مبارک کې راځي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې تاسو خپلو ځانونو اولادونو او مال او خادمانو ته خیرې مه کوئ داسې نه چې الله پاک بعضو وختونو ته دا یو خصوصیت ورکړی چې بعضو وختونو کې دعاګانې د بندګانو الله پاک خامخا قبلی لکه مثال په طور رمضان المبارک ټوله میاشت یو ډېر زیات خصوصیت لري په دې کې چې الله پاک دعا قبلی اولاد ته او خادمانو ته او خپل ځان ته خیرې کول نه دي پکار نه د غصې حالت کې نه د داسې غم حالت کې او نه د داسې درد حالت کې زنانه پوه نه شي زړه تنګ شي خپلو بچو ته خیرې کوي په غصه شي خپلو بچو ته خیرې کوي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې دا خیرې مه کوئ ځکه دا خیرې داسې موقع نه چې د قبلېدلي بیا به پخپله د اولاد ته جاړې پخپله به د کور ته جاړې پخپله په خپل ځان باندې بیا فریاد کوي نو دعاګانې الله پاک د بندګانو قبلوي نو د دعا کولو کې کوشش کول پکار دي او خیرونه ځان بچ کی د روزهدار دعا ته الله پاک یو خصوصیت ورکړی ده روزي کې بیا ډېر دعاګانې کول پکار دي ډېر عبادات کول پکار دي ډېر منځونه تلاوتونه ذکرونه کول پکار دي حدیث مبارک کې راځي عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې کله به رمضان المبارک میاشت راغله نو نبی علیه الصلاة والسلام به رنګ بدل شو او پیغمبر علیه الصلاة والسلام په منځونو کې به زیاتوالی کو نوافل به ډېر زیات کول او همدارنګې پیغمبر علیه الصلاة والسلام به دعاګانې ډېرې زیات او په عاجزانه طریقې سره به عاجزانه دعاګانې به یې کولې او بله دا چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې یره به غالبه شوه نو پکار ده چې یره خامخا غالبېدل په موږ باندې
پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې کم یو بنده په دې میاشت کې ځان په الله تعالی باندې ونه بخي پیغمبر علیہ السلام فرمایي جبرائیل علیہ السلام خیری وکړي چې الله دې دا تباہ برباد کی پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې ما په امین ویلي دي نو یاره په کار د پدې میاشت کې رنگ بدلیدل په کار دی او دعاګانې په عاجزي سره کول او وختل په کار دی بل یو روایت کې راځي عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام با د رمضان المبارک تر ختمېدو پورې خپل بسترې ته تشریف نه راوړه رمضان المبارک کې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دعاګانې ډېرې غوښتلې په عاجزانه طریقې سره او منځونو کې به مقصد دا چې زیاتواله په نوافلو کې او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام با عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې روزي ختمېدو پورې خپل بسترې له مطلب تشریف نه راوړه ځکه د دعا د قبلېدلو ډېر زیات خاصه موقع رمضان المبارک ته یو روایت کې راځي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کله رمضان المبارک را داخل شي الله جل جلاله په رمضان المبارک کې عرش چتون کې فرشتي چې مقرب فرشتي د هغه ته حکم کوي چې خپل خپل عبادتونه تاسو پرې دي تاسو د روزدارو په دعاګانو باندې امین وایي نو چې کله ستا په دعا باندې ملائکه امین وایي نو خامخا به دعاګانې به ډېر غواړو خپل کوم مقاصد دي د دنیا او د آخرت هغه جایز الله تعالی نه به غواړو ځکه ملائکه عام خو عام او تر دې حده پورې چې مقرب فرشتي هم دي روزدار مؤمن مسلمان په دعا باندې امین وایي امین دا مطلب چې دی الله ته درخواست کوي چې الله دغه بنده دغه زنانه نارینه دا دعا قبول کړه خو خیال بساتو چاته به پکې خیرې نه کو خیرې ناروا دي خپل اولادونو ته نورو ته یو چاته به د هدایت دعا کول پکار دي او بل کوم دعاګانې چې غواړو ځان لپاره هغه څیزونه چې هغه موږ لپاره جایز وي او روا وي او موږ او تاسو لپاره د دنیا او د آخرت په خیر باندې د شر غوښتل ګناه والا دعا الله پاک د بنده نه قبلوي